ابوذر یوسفزۍ صاحب نه پس به سلمان زه بلنه ورکوم ډېر خیر شاعر هم رانه دې وخت تېر شو رضوان الله شمال صاحب زما په خیال چې دوی شاعر دی وایي دا مازده مې چېرته ږدمه نو راځم زړه په نه پکې راوړم الماره یې رانه پرانیستې پاتې شوي ستا تصویر په ځای کوم یوه میاشت مسافري دې دوالو شو یوه میاشت مسافري دې دوالو شوه دغه قرض دی صنمه نو راځم او د پښتون او یتیم سر یو دی شمال پښتون او یتیم سر یو دی شمال زه چې هر چېرته کې مرم نو راځم زړه په نه پکې راوړم راځم اویس ارمان صاحب ټولو ناول خو طارق صاحب او سید عادل صاحب ستاسو د دواړو یو جهان مننه کوو چې تاسو دومره ښکلې ادبي خپرونې ته د راتګ بلنه راکړله بیا په دې محفل کې چې څومره ادبي ستوري ناست دي موږ سره ټول د ستاینې وړ دي د قدر وړ دي الله تعالی دې تل دغه شان آباد او خاص کړي صاحب مانوروان صاحب چې کومې خبرې وکړې کیسر خاکي صاحب چې کوم جوابونه درکړل او ابوذر چې کوم انداز کې شعر وي تحت اللفظ کې او فیضي صاحب چې کوم ترنم وکړو نو ټول د ستاینې وړ دي ټول د قدر وړ دي ستاسو کوم یو جهان مننه چې تاسو زموږ ښکلې ټولنې ته او خپرونې ته راتګ بلنه راکړه جی اویس ارمان صاحب نن سبا د یو خوا د کرونا حالات کې مشاعرې لیکېږي بل طرف ته چې کوم دغه کرونا حالات چې کوم د پښتو ادبي جرګو باندې اثر غورځولی دی که نه یاره جي دا خو یو داسې مسله ده جی په نړیوال کچ باندې چې صرف ادبي ټولنې نه که هغه معاشرتي هلې ځلې دي که معاشي هلې ځلې دي که ادبي هلې ځلې دي که اقتصادي هلې ځلې دي او که سیاسي هلې ځلې دي په ټولو باندې اثرانداز شوي دي زموږ خپله چې څومره په دې سوادۍ کې یا په دې پښتونخوا کې یا د اردو چې کومې ټولنې دي په پنجاب کې دي یا په کراچۍ کې دي یا په دهلي لکھنؤ کې دي او یا په کاناډا او په بار ملکونو کې دي په دې ټولو باندې د دې وبا اثرات شته دی د هغې هلې ځلې د هغې میاشتني اجلاسونه د هغې سیمینار دا ټول ملتوي شوي دي او الله تعالی دې وکړي چې دا وبا ختمه شي او ژوند واپس خپل رنګونه واخلي ژوند پیکه شوی دی او د ژوند هغه ټول هغه خواږه چې کوم دي نو هر کس دی او خاص کرب نه او اذیت نه تېرېږي نو دغه اثرانداز شوي دي چې په هر څه باندې او الله دې وکړي چې دا وبا ختمه شي خپلو مینهوالو ته به څه اورول غواړي مینهوالو ته خو به کلامونه ووایم خو د کلام نه مخکې صاحب مانیروال صاحب ارشاد یو کیدله چې د عقل کور کې جوړې راته جوړې کشالي دي د عقل کور کې جوړې راته جوړې کشالي دي د ستونزو د اصلي مې زړه ټومبلې اندېښنه شي د کوم اړخ راشي او دا کوم بله فنا شي که نه د خاورو جوړ شاهکار د خاورو نظرانه شي ډېره زیاته مننه دې نه بس د غزل مطلب چې قریب صاحب دا جنګ د سترګو جنګ د ما دې جنګ ته غاړې باسي دا جنګ د سترګو جنګ د ما دې جنګ ته غاړې باسي محرومه زندګي مې ستا آهنګ ته غاړې باسي او د ګل په شان ځواني دې د شبنم په اوبو بیله د ګل په شان ځواني دې د شبنم په اوبو بیله اوس کله د لونګ او کله بنګ ته غاړې د ګل په شان ځواني دې د شبنم په اوبو بیله اوس کله د لونګ او کله بنګ ته غاړې باسي عادل صاحب د ګل د پاڼو نقش کې د لیلا د لاس رګونه د ګل د پاڼو نقش کې د لیلا د لاس رګونه نازک نازک لاسونه به ترنګ ته غاړې باسي د ګل د پاڼو نقش کې د لیلا د لاس رګونه
نازک نازک لاسونه به ترنګ ته غاړې باسي او ابوذره اختر خو بختور دی بختور پکې یو کېږي اختر خو بختور دی بختور پکې یو کېږي دا ټول بختور خپل خپل غنم رنګ ته غاړه باسي اشر خو بختور دی بختور پکې یو کېږي دا ټول بختور خپل خپل غنم رنګ ته غاړې باسي زړګي او سنشناس لرم ارمانه ښه پوهېږم زړګي او سنشناس لرم ارمانه ښه پوهېږم ما تل د بوډۍ ټال کې به یو رنګ ته غاړې باسي ډېره مننه دي ډېر ښکلی د اجمل منصور صاحب شعرونه راته رایاد شو چې جلیا شم نه کړم سنګ منې او که نه جلیا شم نه کړم سنګ منې او که نه ما په خپل ځان پتنګ منې او که نه او ما په ډیلي هم بادشاهي کړې ده ما په ډیلي هم بادشاهي کړې ده زما د تورې شړنګ منې او که نه او چې راګزار شم یار خندا کې ووې څنګه د سترګو جنګ منې او که نه دا خو منې چې زه منصور ملنګ یم ځان زما کلنګ منې او که نه سترګو کې اوښکې او په ژوند کې کاریزي دي سترګو کې اوښکې او په ژوند کې کاریزي دي زړه کې مې دننه څو مغرورې پاتې کېږي دغلته ارمانه مانه زړه خاپېرو یوړو دغلته یو چم دې پکې هورې پاتې کېږي د غزل مطلب ده چې اوښکې ډیوې کړمه ډیوو کې ستا تصویر وخاندي اوښکې ډیوې کړمه ډیوو کې ستا تصویر وخاندي د هجر پکې د یادونو لوی بهیر وخاندي اسلام د لوی عمل پیغام دی تدبیرونه کوي سایرا اسلام د لوی عمل پیغام دی تدبیرونه کوي د وخت پولا پسې به خپل تقدیر وخاندي پښتون محاذ باندې د حق ډغرې داسې وهي پښتون محاذ باندې د حق ډغرې داسې وهي فولادي خوی ته یې په پړک د جیل زنځیر وخاندي د یوناني قانون رواج د لازمون په سیمه د یوناني قانون رواج د لازمون په سیمه دلته سقراط پسې اکثر د وغ ذکیر وخاندي د یوناني قانون رواج د لازمون په سیمه دلته سقراط پسې اکثر د وغ ذکیر وخاندي د محبت د پیر مرید یم ښه کلک ارمانه د محبت د پیر مرید یم ښه کلک ارمانه دومره مخلصه یم جذبو پسې مې پیر وخاندي دا اویس ارمان صاحب چې تاسو ډېر خوندور